سلامونه مې واخی ملګرو سید کامران یم په دې ټایم کې د کراچي یونیورسيټي نه راووتو او ګلشن اقبال طرف ته ځو تاسو ته صرف دا خیمه چې په کراچۍ کې بلدیاتي انتخابات لیټ کیږي خو دا څومره ضروری دي د کراچۍ لپاره او پیپلز پارټي په دې سوال لسکال کې د کراچۍ څخه خو یو حال جوړ کړي ما سره سرکونو د حالت تاسو وینئ لږ ځکه دا خلک څنګه دا خبره دي چې حل صرف جماعت اسلامي پرون موږ په ګلشن کې ناستو په یو ځای کې تاسو ټول په علم کې دي چې په کراچۍ کې ډېر زیات کام شوی دی ډېر کې او ټایفایډ و حکومتي سطح باندې د ډېنګي لپاره د سپرې کېږي دا هېڅ هم نشته احتیاطي تدابیر لپاره صرف او صرف الخدمت دی چې په کراچۍ کې چې په کوم ځای کې تاسو ورته ډېر زیات متاثر شوم الخدمت یو سوزکي باقي کې یو دانه لګولی و او بیا یې د هغې نه سپرې کا او په مختلفو ګاډو کې ګرځېدو نو د کراچۍ د دې صورتحالو حل اگر چې موږ ډېر موږ له باید نه دی پکار خو موږ ته په حقیقت کې د کراچۍ د ډیوران سړکونو د هسپتالونو د دې هیڅ د خراب د ایجوکیشن امتحان هر صرف او صرف یو جماعت اسلامي دی او مخکې دا خبره کوله ان کې آخري کرن عمران خان دا کراچۍ کی آخری کرن صرف او صرف جماعت اسلامی د ټولو خطرناک خبره دا ده چې په کراچۍ کې سټیج امتیازات کوي او الحمدلله خدای له موږ الله خیر کړی دی خو زموږ دا درې ملګري بدل شوي دي سره د کاڼو سره د پیسو او سره د موبایلو په کراچۍ کې یو او د حکومت شي په کار نه تاسو نور ګلابي ده دا کراچۍ ملکونو د حالت وګوره دلته دې کډې ته ګوره لږه دا وګورئ چې پیپلز پارټي چې دا هغه دلته تقریبا د 13-14 کال نه اشتغال کړه او د کراچۍ د پښتني اتحاد صرف او صرف ذمہدار کې د پاکستان د پیپلز پارټي ده دا وګورئ دا مین ځای دی یعنې دې کې ویلی شي ګلشن اقبال او نیبا چورنګي ورته ویلی شي او د هغې دا دومره بدترین صورتحال دی د کراچۍ بله یو مسله دلته خو که ستاسو په ذهن کې دا خبرې یا په زموږ په کلیوالو خلکو یا د بل سړي په ذهن کې دا خبرې زموږ خو جنرالي دا سوچ چې غل به راځي او زموږ نه به څه شی پټي یا به ډکیت راځي زموږ نه په ګن پوینټ باندې څه شی پټي خو تاسو یقین وکړئ په کراچۍ کې ما د غل او ډکیت نه د ټولو نه زیاته خطر د کراچۍ د پولیسو نه ده چې پولیس به تا ته وایي چې زه به تا ته چرسو کیس کړم زه به تا باندې رپورټرو کیس کړم زه به تا باندې د پروسیکیوشن کیس کړم که ته باندې دومره پیسې نه راکوې لاک نه راکوې دوه نه راکوې یا زه تا په انکاونټر کې ولم او زه به دا خبره کړم چې دی په انکاونټر کې څه دی نو په کراچۍ چې څوک چې هغه د سوال نه دا منت کړی وکړه چې په کراچۍ کې د خپل دا ټیم ته خیال ساتي او خاص طور پر د شپې نه خو لس وژونه پس مړه وکړئ که ډېر زیاته مجبوري وي مړه وکړئ دا ستاسو لپاره فایدې ده ادروایز دا به ډکیټیان غوندې دا به غلا دي او که هېڅ هم نه نو د کراچۍ د محافظینو نه د ټول مسله ته یاره پکار ده چاته چې پولیس ویلی شي دا هم فیډرل اردو وفاقي یونیورسټۍ ته راورسېدو تاسو یقین وکړئ موږ چې په کوم روډ باندې روان یو کله چې په کراچۍ کې 15-20 منټ باران وشي نو په دې ځای کې بیا د بایک د موسم کار نه دا روډونه مکمل د اوبو کم از کم 9.5 فیټ چې هغه د اوبو ډک او په دې کې بیا د رش ټیم او د هغې نه علاوه چې کوم طریقې ګورئ د بجلۍ دا کومې خمبې چې ورته موږ وایو یا چې د بجلۍ کومې خمبې چې هغه راګزارېږي د هغې نه په لکاو په بندرګاو خلک منډه په کراچۍ کې او په هر باران کې کم از کم دا 2-3 ډېر کېږي او کېږي نو د کراچۍ د هر شي
انتهایی بد حال دی انتهایی بد حال دی هغې د علاوه ټرافیک وګورئ ایون موږ په خپل ټرافیک نه فالو کوو خو د ټرافیک پولیسونه به ډېر ځانه یېرې کېږي په کراچۍ کې چې کوم خلک د امن د محافظین ګڼلی شي تاسو یقین وکړئ چې د خلکو د ټولو زیات د ډکېد او د غلا نه سوا یاره د هغې خلکو نه کېږي خراب دا مین روډ دی دې طرف ته مو ګورئ دې طرف ته مو ګورئ دا مین روډ دی د کراچۍ د صورتحال هغه په اپوزیشن باندې تنقید کړي د 14 سال نه تاسو په کراچۍ کې بر سر اقتدار یې د روډونو د حال ته وګوره او تاسو راځئ بیا په بل سړي باندې کریټیسزم کوئ تاسو ګوره دې د دې کراچۍ د سرو او سپینو مالکان خو تاسو یې مسلمانانو او تاسو د کراچۍ دا صورتحال کړی دی چې کراچۍ په د دنیا په بدترینو ښارونو کې شمارېږي د کراچۍ د روډونو وګورئ تاسو دلته تاسو د اوبو او د سیوریج نظام وګورئ دلته تاسو د ایجوکیشن نظام وګورئ دا خبره دلته لوډ شیډینګ څومره ډېر دی د رڼاګانو په ښار کې 18 ګڼې لوډ شیډینګ دی ګرمي یو طرف ته هغې نه دا وګوره دا دې طرف ته دا په مین روډ کې دا چنساټ دی دا د کراچۍ ډېر ښکلي دي او د دې نه مخکې اوس ګورئ چې دا داسې یعنې دا هغه روډ دی چې صدر او ګلشن اقبال جوهر صدر دا یو بل سره په کانټیکټ کې دي دا یو بل سره ټچ میلاو کړي او په کراچۍ کې یقین وکړه کراچۍ د راچۍ د 2-3 ورځې به تاسو ساه ته کښېناست کې دومره بدترینه بدبوی خو پته نه لګي چې طرف ته موږ خو تقریبا 4 کاله په کراچۍ کې تېر کړل موږ خو اوس عادت شو که نه خو جنیده خبره خو به ستا په ذهن کې فني شان دي خبره ده یو نوی چېرته د یو داسې هلک سره واده وکړو چې هغه به د میانو کاروبار کوي یا به چېرته فیشرۍ کې و که نه د هغه په کور کې به ډېر زیات زورور بوی و د میانو اچھا په لومړۍ ورځ لاړم نو خپل خاوند یې ډېره ګیله وکړه چې یار مطلب تاسو په دې ځای کې اوسئ چې هلته ډېر زیات تېز سمیل دی نو یو هفته پس چې هغه بوی سره عادت شوی ولی سمیل سره که نه او خپل خاوند ډېر په فخر وي منې و که نه چې راواده شوم نو هغه بوی مې هم ختم کړو نو هغې غریبې ته را پته نه و چې د هغې هغه سپېمې د هغې بوی عادت شوې هغې ختم شوي نه نو موږ عادت شوي وو که بار د کلي نه یا د پېښور نه یا د بل ځای کې نه دی څوک کس راشي که نه هغه وي دا اوبه تاسو څنګه څکئ دلته تاسو ساه څنګه اخلئ دلته تاسو په دې ګرمۍ او په دې لوډ شیډینګ کې وخت څنګه تېروئ نو د کراچۍ د سټوډنټانو دا ډېر یو عجیبه سټوري ده موږ دلته په دې سفر کې وښوله زه به یو بل حساب د یو بل څه سره هم تړل غواړم ها په 2009 کې چې زموږ د کې کوم حالات ها هلته خو دا خیال کړی چې کله به د شپې د توپې ډز یا د ټوپک ډز نه شوی خلکو ته به خوب نه ورته نه ورته دور عادت و عادت شوی خیر خبره خو تا وکړه په دې باندې به بیا د کیبي په حالاتو باندې به جدا ټاپک دی په دې به انشاءالله یو ویډیو جوړو ښه په تفصیل سره په دې لږ ریسرچ کړو او باندې بیا د فیکټس او مطابق خبره وکړو چې ولاګ کې یا ویډیو دی هر څه ورته تاسو وایئ چې تاسو ختمو موږ د کراچۍ نه سند راوتي وو او بس اتفاقا دا خبره کېده چې دې باندې یو ویډیو جوړو تاسو ته هم دا ویډیو در ورسوله امید ده چې تاسو به خوښ شي زموږ د سفر دا کهاني تاسو نه اوس غواړو اجازت د الله په امان او په اخره کې دې روډ ته بیا وګورئ دا زموږ د کنډو نه سرملنګ پورې روډ هغه به مو بخو بالکل دا وګورئ بالکل
الله حافظ.